خبره زکه کوم چې دی غوګونو یو څو ورځې مخکې داسې الفاظ مو اورېدل چې بھئی قرباني خو سنت عمل دی، خو دې ودې کړه نو ثواب دی پکې، او کو دې نه کړه نو بس هیڅ ګناه پکې نشته. هر سړی په خپل سوچ کې د خپل معلوماتو په بنا ځان ته عالم مفتی وي، غلطی تشریحګانې کوي د حدیث او د دین. هر لفظ لیکل کېږي، لږ سوچ سمجھ سره خبره کوه چې په کم فیلډ کې مهارت نه لري په هغې کې بیا دخل اندازي مه کوه، د ګمراهۍ شکار کېږي. به یو سړی د بجلو په کار باندې نه پوهېږي او دا وایي دا بوټ دله زه راکولاومه دا دله سمومه، نو د ده انجام به صحیح. دا خو صرف دنیاوي نقصان دی. د دین په مسلو کې د علم نه بغیر دخل اندازي کول د دنیاوي اخروي دواړه نقصان دی. دین سے لاوارث خو نه دی چې هر سړی به پکې خپل رائے پیش کوي. وی قربانی سنت ته کو دی کا ثواب دی کو دی نه که هیڅ ګناه نشته. دا د جهالت انتها ده. په هر صاحب نصاب باندې قربانی واجب ده، کو نه کوي. فقهاو لیکلی دي 3 ورځې چې کم د غټ اختر دی دی کې د معنی صاحب نصاب باندې قربانی واجب ده، خو د بیا هم قربانی ونه کړه. علامه شاملی کلی دی نو د دې 3 ورځو نه پس د قربانی صدقې ته منتقل شوه. سمانا د دې 3 ورځو نه پس په د معنی لازم دی چې یو متوسط درمیانه حالت والا چیلې یا ګډ دا به واخلي او یو فقیر د به صدقه کوي، علا به ذمه فارغېږي. یا د متوسط او درمیانه حالت والا چیلې یا ګډ د دې قیمت پر راواخلي په فقراو کې به تقسیم کی، نو علا به ذمه فارغېږي. ورنه الله به تپوس کوي